نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، زه یو څو خبرې کوم او ډېر اهمې خبرې دي، خو د هغې نه مخکې تاسو دا ویډیو لږ وګورئ، بیا زه یو څو خبرې کوم. د کم دین ابتدا چې د دې خبرې نه کېږي چې څه کوي خدای کوي او مخلوق هېڅ نشي کولی، نو دا دین نه دی، دا کفر دی. دا دین نه دی، دا کفر دی. او دا په یو آیت نه د 200 آیاتونو نه انکار دی چې چا دا ووایي چې خدای څه کوي خدای کوي او مخلوق څه نشي کولی، نو دې انسان قصدن عمدن د قرآن کریم د 200 آیاتونو نه انکار وکړو. او څوک چې د قرآن د یو حرف نه انکار وکړي مطلق کافر دی او ښځه بې طلاقه ده. څه چې خدای کوي هغه تاسو کوئ. आवाज رانغی چې څوک جواب نه راکړي دی په پوره د قیامت ګونګې پاسي، ګونګې به پاسي. څه چې خدای کوي تاسو کولی شئ، خدای پیدا کول کې تاسو پیدا کولی شئ. هغه یو سړي ما ته یوه ورځ ووایي، وایي دا ټوله دنیا چې راغونډه شي، دا ټوله دنیا چې راغونډه شي، نو یو ماشی به جوړ نه کړي. ما بچ پرکې تا قرآن ویلی دی او چې ما ډېر ویلی دی، ما وړه دوره هم کړې ده، مې د پېښور دوره دې کړې که د کراچۍ دوره دې کړې ده. محترمو، تاسو دا خبرې د احسان الله حسین صاحب واورېدلې. دې کې دا احسان الله حسین صاحب دا خبره وکړه چې دا دین مونږ نه منو، دا راکمه دین دی چې مونږ ته پکې دا ښودلی کېږي چې هر څه الله پاک کوي، مخلوق څه نشي کولی. محترمو، دا په تبلیغانو باندې اعتراض کوي چې تبلیغیان دا خبره کوي چې هر څه الله پاک کوي، مخلوق څه نشي کولی. مقصد د تبلیغانو دا دی چې هر څه د الله پاک په ارادې سره کېږي، که انسان څومره څه کوي دا د الله پاک په ارادې سره کېږي، او چې الله پاک اراده نه وي نو انسان یې نشي کولی. د الله پاک اوس اراده نشته یو کار چې دا کار وکړي ته یې نشي کولی. دا خو ښکاره خبر د محترم به دې کې غوسه د شک خبره شته نه. او زه ستا نه تپوس کوم چې د الله پاک اراده نه وي په یو کار کې ته هغه کولی شي، او که ته چې زه د الله پاک د ارادې نه بغیر کولی شم، نو نعوذ بالله نعوذ بالله، دا خو د الله پاک چې کوم دی هغه کمزوري ستا به د خبر ثابتېږي چې د الله پاک اراده نشته او بیا هم زه یو کار کوم. الله پاک اراده خامخا شامل وي. محترمو، نو دا خو ښکاره خبر دی که اوسه شک شته نه، دی کې د اعتراض دی څه. محترمو، او که ته چې هر څه الله پاک کوي بیا اعتراض کوي، وایي الله پاک چې څه کولی شي هغه تاسو کولی شئ، خلک ورته وایي نه. نو تبلیغان خو داسې نه وایي چې الله پاک څه کوي هغه مونږ کوو. تبلیغانو خو دا خبر نه راکړل چې الله پاک څه کوي چې هغه مونږ هم کوو. نه نه، د الله پاک په ارادې سره بنده چې کوم دی چې اراده نه وي نو بنده یې هم نشي کولی. دا خبره ده، نو خدا نه ده چې الله پاک څه کوي هغه مونږ هم کوو. نو ته خلکو ته وایې چې الله پاک څه کوي هغه تاسو کولی شئ، نو دا خبره خو تبلیغانو کړ نه ده. بله خبره، تا اعتراض دا وکړو چې و یو کس ساده ویله که دا ټول مخلوق راجمع شي معمولی یو څیز هم نشي پیدا کولی، نو لکه دې خبره به ستا یو طرف ته خندا کړې ده. نو محترم، ستا نه تپوس کوم، ستا د خبرې مقصد دا دی چې ها که دا مخلوق راجمع شي څه پیدا کولی شي، یا راجمع شي یا یوازې خو پیدا کولی شي. ستا د خبر نه بالکل دا معلومیږي. اوس زه تا نه تپوس کوم، که ته ځان ته اهل سنت والجماعت وې او ځان د هغې نه ګڼې، نو د اهل سنت والجماعت عقیده څه ده؟ ته رواله شر العقایدو کولاو که هغه دغه رنګې قرآن پاک کولاو که. قرآن پاک کې الله رب عزت فرمایي والله خلقکم وما تعملون، الله پاک تاسو پیدا کړي او هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ.
یعنی تاسو او تاسو عمل هغه ټول الله پاک پیدا کړی دي. دغه رنګي الله خالق كل شيء، الله رب عزت د هر څه خالق دی. دغه رنګي شرح العقائد مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 99 او 100 وګوره، عبارت کې لیکي والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله. الله رب عزت د بندا د هغه د افعال چې کوم دی هغه خالق دی. کاغه کفر کوي، کاغه ایمان نه وړي، کاغه اطاعت کوي، کنا فرمانی کوي. ها دا سینه دا لکه څنګه چې معتزله ګمان کړي دي چې بنده د خپل افعال خالق دی په خپل. د محترمه کته چې بنده څه پیدا کولای شي او ته خالق شماره دی، خو لیکي چې د بندا د هر فعل خالق الله پاک دی او ته چې بندم څه پیدا کول شي نو ګویا چې ستا په نسبت باندې بنده خالق کېدی شي. کې دا خو د اهلسنت والجماعت نه خلاف عقیده ستا محترمه. خالق خو یو دی، یو الله رب عزت ته تجربه کې بنده شامل کې ستا په نسبت باندې سو شو توحید دي چرته لاړو. نو محترم ځان خبر کا د قران پاک نه ځان خبر کا، دغه رنګ چې کم دی ځان خبر کا، د شرع العقائد نه د اهلسنت والجماعت نه ځان خبر کا، د عقیده عقیدې نه ځان خبر کا، بیا وروسته اعتراض کوا. الله رب عزت موږ د داسې غلطو خلکو نه وساتي. وما علينا الا البلاغ.